او صلات په مسله کې منکرین حدیث یو معنی کوي. هغه وی صلات په معنی د اقامت الدین دی، هغه دا اصطلاحي منځ نه مني. ته ورته وایې چې د دین مراد دا اصطلاحي منځ دی نه دی، نو بیا د دې آیت څه مطلب دی چې اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، دغلته به د منځ نه څه مرادي. فرویز نوم اورېدلی دی که نه؟ غلام احمد فرویز مرزا قادیانی ملعون، د دغه خلکو آرا ته وګوره. هغې وایي الصلات دې ته وایي چې د دین اعمال د دین شعبې پابندۍ سره روانې کا. وایي دا نه چې کته شه او بره شه، نو ته ورته وایې چې د دین شعبې روانې کا. نو بیا اذا قمتم الى الصلات څه مطلب دی؟ کله چې تاسو ودرېږئ مونځ ته، قمتم دا قیام څه شي ته وایي، او فغسلوا وجوهکم وایدیکم بیا سره پاره دی. بیا د دې آیت څه مطلب دی چې کله تاسو د جمعې مونځ ته ودرېږئ یا د جمعې اواز وشي نو فسعوا الی ذکر الله وذروا البیع. د جمعې په ورځ هم آیا بیا د دیني چې دا مونځ ته مراد نه دی، بیا د الصلات نه مراد څه شی شو؟ او دې وجه نه زه منکرین حدیث د مونځ په مسله کې شپږ ډلې دي. څو ډلې دي؟ او دې څه وایي؟ قرآن ته راشه د اختلافات به ختم شي. وایي ته خو قرآن ته راغلی، ته خو تش په صلات په تشریح کې شپږ ډلې دی. تمنا مادي یو کتاب لیکلی دی، نماز پنجگانه کا قرآنی ثبوت. تمنا مادي په دې زور کوي چې پنځه واړه منځونه د قرآن نه ثابت کړي. دې ته وایي د دوه خپو خر، د څلورو خپو خر هم خو لیدلي دي که نه؟ چې د تمنا مادي کتابونه وګورئ تاسو به ووایئ چې د دوه خپو خره پکې هم شته. د پنځه منځونه د قرآن نه ثابتوي، پلانکي ټایم کې نور داسې شو نو دې آیت نه دا ثابت شو. د رب کتاب کې وړې وړې مسلې دومره واضح دي، د ماسپښین د مونځ ټایمونه پکې داسې مبهم دي، داسې خبرې دي چې ته یې کې. نو دې پنځه منځونه مني، خو دې وایي چې زه د حدیث په خوشحالۍ کې نه منم، وي زه د قرآن نه ثابتوم. نو بل منکر حدیث دی، د هغه نوم دی عبدالله چکړالوي، د آخر کې دهري شوی و. عبدالله چکړالوي صاحب وایي چې دا پنځه اړوشته نه چا چې څه ټایم وکړو دا مونځ دی. او آیت دلیل دی اورېدلی دی، وی کل قد علم صلاته و تسبیحه. هر یو وي په خپل مونځ ښه پوهېږي، چا چې څه وکړو وي دغه مونځ دی. وي څوک که یو منډ له داسې ودرېدو چې الحمدلله بس وي دا مونځ شو. نو یو منکر حدیث تمنا مادي وایي چې پنځه منځونه د قرآن نه ثابت دي. عبدالله چکړالوي وایي چې رکعتونه پکې اړوشته نه، ځکه قرآن نه دی ویلی. ډکه او تش پکې نشته، قرآن نه دی وی. متعین سبق د منځ فاتحه او اتحیات لله او سمع الله لمن حمده وایي دا هم نشته، ځکه چې قرآن نه دی ویلی. ابو ظفر نوشهروي یو منکر حدیث دی، اسلام بلندی سے پستی تک کس کتاب ہے، 3 جلد وړوکی وړوکی. د هغه منځ 3 نمبر قسم کې دی. هغه وایي چې منځونه شته او په دې هیئت سره دي، خو پنځه نه دي، د ورځې یو هم کافي دی. ها که چا پنځه وکړو وي هم جایز دي. دا په منځ کې د منکرین حدیثو 3م مذهب دی. 4م مذهب دی د حبیب الرحمن دی. هغې وایي شته خو صرف دا فرض دی، دا سنت پکې نشته. 5م مذهب دی، په دې کې د یوسف کامل پوری. هغه وایي چې د مونځ تشریع اړو دې مونځ سره متعلق نه ده، په نوم یې مونځ نشته، اقامت الدین دی. او دا رای د غلام پرویز دین ده. نو په یو منځ کې منکرین حدیث په شپږو ډلو کې تقسیم دي. د شپږو ډلو ته په یو منځ کې نه ګوري چې مونږ فرقه یو سره د دې چې د قرآن نوملو. او مسلمانانو په منځ کې که چېرته په یو مسله کې فروغي اختلاف راشي، د رسول الله مبارک د حالاتو مطابق 2 عمله راشي، نو وي دا وګوره دا څنګه دین دی چې یو کې وایي فاتحه وایه او بل کې وایي مه وایه، یو کې وایي لاس برکه او بل کې وایي لاس کته که. وستا بیا څنګه قرآنی نسبت شو چې شپږ قسمه باندې خو ستا صرف مونځ دی؟ دې ته وایي غل خوراک خبرې. نو یقیمون الصلاة، پابندي به کوي د مونځ. او دا اصطلاحي مونځ دا د منکرین حدیثو باندې یو لوی رد دی. او زه اکثر دې سره زما ډېر بحثونه راغلي دي
زه ما به ورته اوږدې خبرې به نه کوو دا قرآن کې چې صلات کوي بس په دې مې پوهه کوي دا طریقه به د کم ځای نه راوباسئ که بار نه راوباسئ نو د قرآن د الله کتاب دی که نه دی په خپله کامل ولې نه دی چې دی بار سیس ته محتاج دی اول خبره خو دا ده دویم چې راوباسئ نو تا ته خو وایې چې قرآن دا احبار ژوند ځوني دی سره قرآن یقیني دی نو دا یقیني کتاب دی په خپلو مسلو کې د خپل عمل کولو کې ځوني څیزونو ته ولې محتاج دی منکرین حدیثو سره چې کلم باس کوي د دې د بحث ډیر اصول دي خو یو اصل دام یاد ساتئ چې دې د صلات په تشریح کې راټینګوي چې دا به قطعي طریقې ته رسوي او ځوان به د صلات نه وباسي د دې هر لار به بیا بندېږي نو عرض مدا کو د مونځ باره کې دا یو څو خبرې چې پکار دا په دې باندې ستاسو سر خلاص شي